نو علامه یو ډیر عجیب خبره کړې ده. علامه اقبال مرحوم یو ډیر عجیب خبره کړې ده. فرمایي وی الفاظ و مغانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و مغانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور نعرہ بعینہ آغا اللہ اکبر والدہ خدا نعرہ دا اللہ اکبر چھ ملا سے پجماعت کے دا اذان شکر کی یاد مانزد انتقالات و شکل کے کئینو اثر و نتیجے ودا او دا نعرہ چه د جناب محمد رسول الله او مجاهد امتی د افغانستان میدان جهاد کې د بوسنیا کفر کده کې د فلسطین په میدانو کې د سومالیا په قازده علاقه کې د کشمیر غرونو کې مجاهد کله دا نعره وای الله اکبر نو بیا د کفر په ایوان کې ورسره لرزه راځي نو کداغه نازیزانو دغه الله چې تاسو جمعات کې وې نو کداغه الله واقعي هم دغه رنگوي د بوسنیا میدان کې د سومالیا میدان کې د فلسطین میدان کې د کشمیر میدان کې ځکه عزیزانو ما بل ورځ امریکا کې هم یو لیکچر کې دا خبره وکړه یو درس کې مې دا خبره وکړه د امریکای یو لوی سړي سره زما ملاقات ناغه ما ته وی چې you also condemning our system and you also opposing our policy how you saw here when you came to United States چې کله وی دل تراله تاسو قتل تو خو همیشه مونږه کندم کې نو ما ورته وی چې خبره کې بنیادی فرق دی زستا داخلي نظام کله نه کندم کوم تا داخلي نظام دومره ویل اسټابلیش کړی دی او دومره خدای مستحکم کړی دی چې دلته هر شی چینلایز چلیږي د انسانیت تذلیل پکې نه کیږي خو ما ستا پالیسی په سومالیه کې ستا پالیسی په خلیج کې ستا پالیسی په کشمیر کې ستا پالیسی په فلسطین کې او ستا پالیسی په درېمه دنیا کې دا یقینا د غندنې او د مذمت قابل ده. نازیدا نن په تمام دنیا کې د امریکای هدف بالخصوص دا اسلام او مسلمان دنیا دا قطع نظر د دینا کداغه مسلمان سیکولر ټایپ مسلمانی اکدا د امریکای په اصطلاح فندامنټلیست او بنیاد پرست مسلمانی زبان تاسو ان شاء الله د حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه د مجاهدانه تعلیماتو په اساس ماته ګورئ زنن تاسو ته روایتي تقریر نکوم ځکه اوس دلته ګلګت استاد هم راغی نو ګلګت استاد راتلو سره مانه تاسو کو وې تاسو له هغه شان اخذ سره کې جدا شوي دي نو ما یو ګلګت استاد ټول خلق خذو سره دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من استطاع منکم الباءة فليتزوج چې د چا قوت وینو دله خزه لازمی ده نو ګلګت استاد مقصد بداو چې زما د معروف او معهود خزه مراد ده نو ما ورته مې ګلګت استاد په دې ملک کې هیڅ فرق نه پریوزي که سړی انسا سره یو که خنسا سره ځکه خو یو جانب ته انسا ده او بل جانب ته خنسا ده نو ما د انسا او د خنسا مقابله ده خدای دې موږ د انسا او د خنسا دواړو نه خلاص کړي قسم دې که به زما په ذهن کې داوي یا به زما د مشر د مولانا فضل الرحمن په ذهن کې داوي چې د دې خزې د حکومت او دا مؤنث جمهوریت دې ملک قائم وي نو بیا به زما او د مولانا فضل الرحمن او داغه د جماعت په ایمان کې خلل وي خدیجان خدیجانو بس ما طرف ته ګورئ تاسو ډېر ناره ملګوي لګ ما طرف ته متوجي چې آخر د علماو خلاف د حرز سرایی او زارفشانی ول شروع ده زپدی بنیاد ستاسو ذهن کې خبر اچول غواړم نو عرض میکو چې علامه فرمایي چې الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن
ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور ملا سے دلتا جماعت کے آزان کئی ملا سے دلتا جماعت کے اللہ اکبر وئی دمان انتقالات و پارا داغی نتیجہ اثر و داغی عاقبت و فلسفہ و دا خود بغین ہی دا کلمہ چے مجاہد کل میدان جہاد کے ہوئی چے نعرہ تکبیر اللہ اکبر دے سرد کفر ایوان کے لرزرازی خو عزیزانو اس منگا نامخ و خلو دا حضرت حاجی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ خماتو گوئے جی اسنه تاسو چې زما متعلق د غلط فهمۍ شکار شي کله کله خبره سړی نه جذباتي ونه مخپوړان دی لاړ شي نو سړی وای کی نظام مولا سے بر تسبو مخالفی تاسو بر مولا ادریس سے متعلق د شپې دا سوچ یقینا کوي ځکه چې هغه تسبو تذکرہ وکړه نو تاسو وای چې مولانا ادریس سے دا د تسبیح مخالف ته د حاجی محمد امین سے به احتمال چې څوک راضی نه تسبیح موحد وي د جدال ترازی د تسبیحات مؤیدی د اذکار مؤیدی د اوراد مؤید وی د وظایف مؤید وی د تصوف مؤید وی د سلوک مؤید وی د علم الاخلاق مؤید وی خدای تا ته دا پهلو خی چې کدا تسبیح والا پهلو د ژوندې وساته او دا جهاد والا پهلو د مفلوج کو نو تاسو بسره کتلې چې فالج ولا دا یو طرف وای نه دی ولا ګرځېدو نه دی پیدا سو کو د ګوز پروتي پډړې امبل سو کړای پډړ نو مقصد د مولانا ادریس صاحب د خبره داو چې دا نیم طرف به ګوره فالج لنور کوي مبادا چې تش پټ کیو تسبیح پسې شي او د حاجی صاحب د ژوند نیمه حصہ 50% حصہ چې هغه مجاهدانه زندگی وا هغه مجاهدانه زندگی ولا بالایتا کې دی چې جی حاجی صاحب بمونتوي چې د مانزه پسې دا وظیفه ډیره کوي او د حاجی صاحب رحمت الله علیه به زمون جمعه تډیر رات زه خو ماشوم نیکه دور نه بوتلم خو زمون جمعه ته براته ډیر نو کله ما تعال ته نیکه خبره کوله یو بابا و صفات ته ویغه ورته چې حاجی صاحب زه خو سار منزل نه پاسم سو وظیفه نشته چې سار منزل را پاسم نه حاجی صاحب رحمت الله علیه ورته د سوره بنی اسرائیل اخرنی دو آیاتونه خودل ودا ماس خوتن منزنه بعد وایا نو سار منزل به بیا پاسه نه هغه سړی ته بیا تاسو کېږي پوه نشم چې دا دوایتونه ماسختن وام نو سار به بیا څه چل کېږي ناغه ورته ک اودای نو ویخېږي با ک اودای نو ناغه ورته نجی زویخم خورا پاسې ده نشم ناجی سه ورته دا وظیفه ما سره نشته چې واستویخنو بیا او تعالی کو تکرا خلاصول پکار ناجی صاحب رحمه الله یو جانب ته اودوی خو په وظیفه باندې خو بل طرف ته مسلمان وی خو د الله اکبر په مجاهدانه نعره باندې نن به ما او تا دا عزم کو د فارسی او شاعر ډیر عجیب خبر وکړه چې تازه خواهی داشتن گردا غهای سینه را تازه خواهی داشتن گردا غهای سینه را گاہے گاہے باسا ایک قصے پاری نرا کتدا فکر او دا تصور دنیا کے جوندے ساتل غوارے نو کلا کلا دا حاجی صاحب ترنگزے رحمہ اللہ دا حاجی محمد امین رحمہ اللہ سوانے ببیانے داغ مجاہدانہ کردار بداغ عقیدت من طور پیادے چی دا غوی جذبہ جہاد دا بیارا ابار شخا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وذروۃ سنام الاسلام الجهاد د اسلام په بدن کې د قب مقدار باندې غالی او لوړ شي دا د جهاد خبره ده د جهاد आवाज ده امریکا قسم دنن کې یریږي ا د جهاد نه یریږي تاسو ته پته پاکستان سره روانه پسده زال تلاړم ما د اټلانټا مېر ته وې ما یو لفظ دی چې تا د روس خلاف پم کو هغه لفظ دی چې ځنه نه په میډیا باندې وام نو ما ته بیا پرسلر امندمنت مخاطب کې بیا ما ته پرسلر امندمنت اپلای کې بیا ما باندې اقتصادي امداد بندې بیا ما د لوګي هلاکه حالانکه دغه جهادو چې د افغانستان په حواله مونږ وی نو تاسو به واخلئ دا ډالر واخلئ دا اسلحه والا دا میزایل والا زکالتا د ټیکنالوژي په اعتبار ستامت د مقابل تبا کېدو نو تا د جهاد ناره تاییدوله او نن چونکې ستا د مفادات او تصور بدل شو نو د کشمیر د پاره چې د جهاد خبره کوم
د مجاهد اصطلاح خپلوم بیا ما ته وایي تا باندې به اقتصادي امداد بندي ته د کشمیر د جنگ ته جهاد مه وایه په میډیا باندې د امریکې روانه موږ سره په دغې ده چې د کشمیر د جنگ ته جنگ خو وایي بغاوت ورته وایي قتل و قتال ورته وایي خو دې جنګېدونکو ته جهاد مه وایي مجاهدین ورته مه وایي ځکه یې په دې پوه دي چې په طول د تاریخ اسلام کې چې کله مسلمانانو یو جنگ باندې د جهاد لیبل لګولې دی نو بیا د دنیا یو طاقت دوی مغلوبه کړي نه دي او نیوله شکست ورکړی دی دوی بیا خپل مرګ ته خیر مقدم کړي دي او په خپل مرګ دا ویلي چې فزت ورب الکعبه زما د پر رب کعبه قسم وي چې اوس اله کامیاب شم نازیزانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې نن به دغه خپل آبا او اجداد سره چې دا مونږه تذکرې کوو او لکه د عربو دا شاعر پشان چې په جریر باندې هغه گویا خپل تفوق او برتری ثابتولا نو فضیلتونه ثابت کړ وې زما یو ټرنی کو هغه داسو او یو می غورنی کو هغه می داسو او یو می پردادا او داغه دا حیثیتو یو می دادا او داغه دا حیثیتو او یو می پلارو داغه دا حیثیتو نو بیا ورته یو شعر وی چې اولائک آبائی فجینی بمثلهم اولئک آبائی فجینی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع وی داما چر چا تذکرې درته وکړې چې ګلاب زما کوم سلسله سره تړون دی د دې سلسله یو نام ده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سلسله دوی نام ده سیدنا حضرت ابوبکر سیدنا حضرت عمر سیدنا حضرت عثمان و علی سیدنا حضرت امیر معاویہ سیدنا حضرت ابو سفیان حضرت عبداللہ ابن عباس و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ورپسې تابعین ورپسې ائمه مجتهدین ورپسې سلف صالحین او لکه ما ذکر وکړ د هندستان په سیمه کې حضرت مجدد الفسانی حضرت شاه ولی الله حضرت شاه عبدالعزیز حضرت شاه عبدالقادر مولانا رشید احمد گنگوہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سید الطائفہ حکیم الامت حضرت تانوی قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی شیخ الاسلام حضرت مدنی حکیم الامت حضرت تانوی امام الہند مولانا آزاد امام العصر علامہ انور شاہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی امام انقلاب حضرت سندھی شیخ التفسیر حضرت لاہوری او دا کابرین و غمائدین قوم دا زمونږ آبا او اجداد دي خو مونږ هم دغه تذکره کو چې دغه زمانه کانو دغه زما مشرانو که مقابله کې تاسو سره سوکي خو زه څنګه يم نو بیا هغه زړه خبره ده هغه توتلاندې و چې ما به ګوره ډېر نه چېړې ما به صرف د دې پلار او نیکه تذکر ورته پرېږدي چې زما د دادا او پردادا دا کردار کړو او د عربي او شاعر هغه ډېر عجیبه خبره کوي فرمایي چې لیس الفتا من یقول کان ابي ليس الفتى من يقول كان أبي ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا اغويزا چاته ځوان وایم چې څوک یوازې تذکرې د پلان نیکه د مړانې کوي چې زما نسل کې پلانې او بالا نسل کې زما د بالا نسل مشر فلانې او دای کې دارو ولكن الفتى من یقولها انذا هغه وای ځوان هغه چاته وایم چې د پخپل دا وای چې زما هم دا کردار دې ملایته تیارم نه الله تعالی دې موږ د ملانه مالکان کی تاسو ټول امین وای عزیزانو زلاړو مې یورپ ته امریکا ته دا تور پټکې میواله او دا ګیر الته یو مولا صاحب را سره ملاو شو په امریکا کې هغه هم د پاکستان نه راغلو نو چې زما ملاقات تراغه ناغه ما سره چونکه لوګو نه بیبا کړي نو راتلو سره وی ما خو جدل ته پټکې لري کړې کرا کول مې په سر کړې خو ما چې ستا استقلال استقامت وګورم نو ما ورته مې دوستاغو نه به استقامت سره نه چې ما باندې ماحول سرانداز شي زه دې ولې په ماحول سرانداز نشم نازیزانو التما دا پټکې والو نو دا پټکې خو عموما زمونږ د افغانستان درونی نو هغه تاغه انګريزان بازي هغه په ډیر عقیدت سره ما سره ملاو شو او ما ته به یو فرام افغانستان by God they are hero they have abolished USSR they have demolished Soviet Union they have demolished communism they have finished the Cold War
ول چې تر افغانستان او بیا به زما ها نه ته انتظار نکو خو پټکې دا غوي پنځ د افغانستان شناخت دی دا د افغانستان ویزیبل ډسټینګویش مارک دی بس فورن به وي افغانیان ډیر هیروګان دي لوی هیرو خلک دي سوویت یونین تباہ کو د کمیونیزم جنازه وستا سر جنگ دنیا نه ختم کو ما یو روس خو د امریکای د پاراداس ولکه نه هنګ وجده چې امریکای به خبره کول اندل نه بده یو غلم پیوغه نه غبالته دباو شو ابالته د افغانستان غرونه دا د روس د ذلیل کولو لپاره خه میدانو او د افغانستان غرسنی مسلمانان دا د روس د تباہ کولو لپاره د خدای قهر د خدای همال تر افغانستان لیډرانو ته مولانا ادریس ته وایي موږ امن میشن کوي نو زمونږ په دازو د خلی راغی سو واره لاړو نو مال ته ورته خبره وکړه ما زه اردن ته لاړو نو د اردن په بازار کې روانم یو دوه نوجوانان رالو او راتلو سره ما ته راغاړې وته او چې څنګه راغاړې وتل نو ښکلې کړم د تندي باندې من افغانستان اهلا سهلا بك والله الشعب مجاهد والله يؤيدونا والله يشجعونا الله يرحمهم الله يسعدهم الله يبارك فيهم فتتوا الروسيه وفشلوا الاشتراكيه الله يرحمهم الله ترى افغانستان خدای ډېر رحم پیو کی ډېر مجاهد شعب دی والله حيجوا واثاروا الثورات في سائر انحاء العالم ټول دنیا کې اسلامي تحریکات را بیدار شو د افغانستان د مسلمانانو د وجه روسي تباہ کو کمیونیزم تباہ کو نو مال تر افغانستان یو دو مشران په یو میټینګ کې مرکزی مشران ناغی ته مې وې مې دا کارت خوردن تلاړو نو دا غ نوجوانانو تاثرات داو خو مې دا تاسو چې اوس کوم عمل شروع کړل نو مې کدینه باز زوردن تلاړو او هغه دوه نوجوانان مخ لرالل نو په خدای چې په مخ براله وته کی اراتبوي چې الله يدمرهم الله يهلكهم خدای دې هلاک کی خدای دې تباہ او برباد کی هغه لوی جهاد چې هغه د دنیا جغرافیایي باونډریز بدل کړ جغرافیایي سرحدات بدل کړ ټول دنیا او ګلوب داسې وړکو نن د بازي شر پسند د وجه هغه ته گویا د وینې هولي روانه ده د وینې لوبر زدا منم چې په دې کې بازي هغه مفسدان موجود دي چې اکچوالي افغان احزاب کله انوال نه جنگ کې خو هغه یو میزایل ورغورځي پته ونه لګي وای دا میزایل مولانا ادریس صاحب راوښت را دی چې حمله پیوکو نو بس یو غوبل جوړ شي او افغانان خو جنگجو قوم دي ما یو مشر تالته وي ما خدای ته وګورئ دا جنگ بس کوي دا ناغه ماته یې څنګه بس کو سوار لسکاله موږ د قوم ته وي چې ولای کدر سره توره ده نو دا ولای اکه در سره کوتک دنو دا ولای اکه ټوپک دنو دا ولای اکه ګټه مولار ترازینو دا ولای نو سوار د سکاله مسلسل چې یو قوم له په ذهن کې دا واچي چې ولای 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 یو نسل پکې آباد او برباد شو نو هغه قوم هغه سوای د وشتونه په بل خبره پوهیږي نه نو ما ورته ما نه کنه سوال د سکاله خو مرته چې ولای نو هغه وخت دا وشتل جهادو اوس ورته وای چې مولینو دا جهاد دی او مرته یو مسله وکړه ما ګورې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سره میدان جہاد کے ولار دے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ تناشتے په دفاعی پوزیشن کې دے د خپل ترکش نه تیرونه او غشی راخلی کفار باندې ولي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شان انکرج کوي حوصله ولور کوي ورته وی ارمیا سعد فداک ابي و امي د دوالو جهانو سردار ورته او ساده بہادر شاه گزارو کا او پیغمبر ورته وی ساده زما مور پلار دې تانه قربان شي گزارو کا ارمیا سعدو فداک ابي و امي خدغه پیغمبر دې صلی الله علیه وسلم چې کله د حدیبیه مقام کې کافرانو محصر وګرځو کافرانو بلکې د عمره د ادایګای نه او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته د کافرانو مشر عمرو بن سهيل لاغه د یو موعده کول د پاره او د موعده په شپږو شرایطو کې یو شرط یو کنډیشن او کنسس هغه دا وي چې ستاسو ابسکانډر یا ستاسو ډیزرټر هغه به مونږ ترا واپس مونږ به نه واپس کوو ازمون ډیزرټر او مفرور دا مونږ ته واپس کوی تاسو نه چې کوم سره مونږ ته راشي مونږ به لکتیز وای مونږ به نه واپس کوو او چې مونږ نه تاسو ته درشنو تاسو به
نو حاجی آباد والو او د حاجی آباد اجتماع والو اسستاسو متبادر غیرت ظاهر غیرت دا خبره برداشي چې ستا مخالف تا ته وای چې زما والا درشي نو ما ته به واپس کېو چې تا والا راشي نو زه به نه واپس کوم په استثناء د حضرت ابوبکر او په استثناء د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوه کسان د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ تذکرہ وکړه مولانا ادریس سے نو ما یو خبره ذهن کې رااله حضرت حکیم الامت مولانا رضی الله تعالی ورته چې هغه خبيث بدن له تخپل پاک کمیس ورکه چې چاته د بنی مستلق په میدان کې جړولې هغه سره چې همیشه ستا خلاف کنسپیریسیز کړی دي دا پاک بدن بوز داغه په کمیس یو د خدای عذاب نه وبچ کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته عمره یو خو دا بچي زمونږ ملګری دی دغه به وسله شکنیو شي او دویمه خبره ده چې داغه ما باندې یو بدل پاتره پیغمبر د دنیا د ټول نه لوی غیرت یو چې بدل په ځان نه پرې خلک په ما باندې یو بدل پاتره زما تر جمعات کې بربند ناس ته قمیص ورکړو چې دا بدل ول اخلاص کم قمیص ورکړو چې دا بدل ول اخلاص کم عزیزانو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تے چې ابو بکر ستارای صدا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ته جواب ورکړي چې هم اعمامک واخوالک وابناء عمک وخالک دا سوق دی جترونه دي دا سوق د ماماګان دي سوق د تر زامن دي سوق د ماما زامن دي دا قیدیان جنگي داستا اجنبیان نه دي خپل رشتہ دار دي د ویني شریکان دي قریش دي بنو هاشم دي بنو فلان او فلان دي ټول ستا تربوران دي که احسان دې ور سره وکړه دا دې پرې خو دل رها دې کړ نو دا ډېره خبره دا ډېره خبره حضرت عمر رضی الله تعالی ته ماذا ترى ستا سره ده دا حضرت عمر نقطه نظر بلو وهم الذين اخرجوك واخرجونا وقاتلوك وقاتلونا وقتلوا اصحابك دا جی هغه خلق دي چې ته د وطن راځته مونږه بي درکړیو ستا مقابله راغلي دي زمون مقابله کړي دا استا ملګری شهیدان کړي دي دا د احسان مستحق دي به سره بالکل احسان نه پکار نو ورته رائے دي سره وی جماعت اجازه تو کا زما رور پکې د زید بن الخطاب د پلار په عمر مې ده مشر رور مې ده زما تربیت کړې ده خو زما د الله او د پیغمبر مخالف ته اجازه را کوا چې دا سر ول تنی نه جدا کوم او استاد ترزوی ده پکې عقیل ابن ابي طالب حضرت علی ته اجازه ورکا چې هغه د خپل رور نصر کټ کی نو وې کزه پر رور بریکونه لګو او حضرت علی پر رور بریکونه لګی وې دا نور خټول مونږ ته مولایګه درښکاری زر زر به داسې تین ته رکوبا د چا سر به داسې پروتي او د چا سر به داسې پروتي عزیزانو حضور علیہ السلام ذکر حضرت عمر متعلق ہوئی واشدهم فی امر الله عمر بن الخطاب چې د خدای د دین باب کې د ټول نه سختگیر سره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دی بیا پکې د پلار او ورور رشتہ هم نه کوي او ځکه چې قران کریم فرمایي چې قل ان کان آباؤکم وابناؤکم سو کافی سب کوي قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره او پیغمبر اعلانیه وایا قل د قران کریم امر اعلانیه چې مصدری په کلمې د قل موږ طالبانو ته ثابت وایو چې دا د قران کریم امر اعلانی دی چې ببان کې د حل وایا چې کومه پریویلینګ میډیا ده هغه په حواله دنیا ته ورسوه چې ان کان آباؤکم و ابناؤکم کستاسو پلاران زامن ستاسو رونا خزه ستاسو مال او تجارت ستاسو کاروبار او بنگلا دا تاسو د الله نه نږدې دا الله د پیغمبر نه نږدې د جهاد د الله د لارې نه الله تعالی وی بیا زما او تاسو مېس کې پاتې سری فتربصوا حتى ياتي الله بامره بیا خو زما پړک ته ګوري چې دا پړک باندې مخلص او خلاصي څنګه تا خبر اخلاص کړه تا ته زما مقابله کې پلار نږدې
تا ته زما مقابله کې زوی نږدې دی، تا ته زما مقابله کې کاروبار نږدې دی، تا ته زما مقابله کې بنگله نږدې ده، تا ته زما مقابله کې مفادات نږدې دي. فتربصوا حتى یاتی الله بامره. عزیزانو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله دا جواب ورکړ حضور علیه الصلاۃ والسلام تفسیر وکړه دواړو راهبان وی وا بابکر رضی الله تعالی عنہ اما مسلک فمثل عیسی ستا مثال او طبیعت د عیسی علیہ السلام طبیعت دی چې قوم ډیر زیات تنگ ډیر زیات په تکلیف کو. عیسی علیہ السلام بیا هم د شپې جمعات کې لګیا دی د یو سر نه بل سر پورې. الله توي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. الله کتل عذاب ورکه نو داستا بندگان فإنهم عبادك جمع د عبد دا او عبد هغه فرد ته وای چې داغه مالک او آقا داغه د ټولو تصرفات او مالکی داغه د ذات او د بدن مالکی ښه. نو دغه عبد کده خرڅي اکده رها کوي اکده په خدمت کوي اکده وایډبي اکده ولا پیسې ور کوي اکده ولا اعلی کپڑے راړي په د باندې صفابندی نشته ځکه مملوک دی. نو حضرت عیسی علیہ السلام خدای کوي ډبه ټول ستا مملوک دي خو ګوره ک بخیه نو دا سهونه چې فإنک انت الغفور الرحیم تبخون کې مهربان نه دی به مستحق د عذابی خو ته دومره غالب قوت لري چې څوک ستا فیصله د دنیا یا عدالت کې نشي چیلنج کوله ځکه عزیز بادشاہ ته غالب بادشاہ ته ستا د عدالت نه بالا بل عدالت نشته چې څوک هغه کې دا پلی واغی دا سړی د سزا مستحق ستا سیشن کورټ هغه قاتل رها کې اکوټلو کی نو سړی های کورټ کې اپیلو کی های کورټ اکوټلو کی نو سړی سپریم کورټ ته لاړ شي سپریم کورټ اکوټلو کی او های کی نو سړی د ریویو او ریویژن لپاره درخواست ورکړي چې دې کیس باندې یو نظر ثاني وکړي دې سړی قتل کړي ولې مورې حق نو دا یو عدالت نه بل عدالت ته سړی ځکه چې د سیشن د عدالت نه های کورټ بالا عدالت ته خو چې کله خدای وایي چې دا مجرم ماره حق نو بیا به چا عدالت ته نو عیسی علیہ السلام دغه قانوني پوینټ ورته منشن کړي چې فإنک انت العزیز الحکیم ته غالب بادشاہ بل لوی عدالت نشته استا فیصله ته چیلنج شي زه ان شاء الله خبر را مختصر کوم ځکه ما سردار صاحب نه وړاندې تاسو کو نظر ته زوم په دې ملک نو دې ملک خو د قانون مانو او د وخت مق احترام نه خو زلالم سموده مې دې امریکا کې تیر کړه نو زما لیکچر چې بسو شروع کېدو یو منټ وړاندې به لیکچر ته ځان رسېږه ځکه دا ډېر ټیکنیکل خلک دي دای پکې دالو باندې کوي دلته خو چې مونږ جلسه راځو چې 3 بجې ټیم راکړی نو 15 بجې راوړو او چې لیډر لغونه لوی نو دا چې 3 بجې ټیم وای دومره لوی جلوس چې د شپې په 11 بجې بیا راورسېد په خور ده 11 بجې جلسه شروع شو البته چې کلینټون هم را رواني او 8 بجې ټیم ورکړی په 1 منټ کم په 8 بجې باندې هغه په پوینټ باندې ولاړ یو منټ کم ما وې ځکه په دنیا مسلط دي چې دای خپل وعده سره کمیټ دي چې کوم خبرو کی هغه بیا فالو کوي کني نور مال توکت ذاتی اخلاق داسې د بربند ځامن ټول بربند ګرځي خدي بربند ګرځي سړی بربند ګرځي اوس مونږ دلته بیا دغه خو فالو کو مغرب جی طرح کی وکړه عدالت مونږه خدي را باندې کړی دي نو بس جوړه مونږه رستو پاتې شو مونږ وګینه ترکی ټوله دی کړي چې خدي بربند کوي ترکی علامه یو ډیره خط تفسیر کړي مولانا عبد الرحمن صاحب ډیر عجیب تفسیر کړی دا اسوي وای قوت مغرب نے اسچنگو رباب قوت مغرب نے اسچنگو رباب نیز رقص دختران بے حجاب دا مغرب چې دومره مادي ترقی وکړه لاړ سیارګان مسخر کړ ستارګان مسخر کړ په کائنات باندې کنټرول راوست دا رضی وجنا چې بے پردې خزي او نیوټ قسم خلق لګیاري تل ډانسونه کوي پر دې خزي غډيږي په دې تر کې وکړه نو مونږ راځي چې فالو کو مونږ هم بربند ډانسونه شروع کو او ورپسې ډېر عجیب خبره کوي چې نیز سیر ساحران لال روس نیز غریا ساقنی اسقط عمود نه دې وجه غوي تر کې کړه چې رنگونه سپین دي د سرو سپین رنگونه د وجه ترقی نه کړي نه د دې وجه کړي چې نه کړي چولې دی او بربند ګرځي خو هم نه کړي چولې جنگي
او سړی جنگي چولې په بازارو کې ګرځي ښه نه علامه وای چې د دې وجه ترقی نه کړي محکمی اوران ازلا دینی است نه فروغش اسخط لاتینی است طریقې د دې وجه نه کړي چې لیکل د ګس طرف نه کوي او زمونږ ذهن کې لري چې کانګریزي د درځي او انګریزي لیکل شي خو ترقی به وکړي نه بیړای بیا پلان نه کړي نه علامه وای چې نه د ګس طرف په لیکلو هم ترقی نه کړي او نه د دې وجه ترقی کړی دا چې د سیاسي میدان نه د دین جنازه استلې ده حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه تاسو کلام وګورئ دین او سیاست یو بل سره تړلې چې څوک په سیاست دی دا حنیف لالا صحیح وایي چې څوک په سیاست دی جدا له شریعت گزار به مختورن شي په اور د جهنم کې دا حاجی صاحب رحمت الله علیه کلام دی چې څوک په سیاست دی جدا له شریعت گزار به مختورن شي په اور د جهنم کې ناغوي علامه اقبال چې محکمی اوران ازلا دینی است نه فروغش اسقط لاتینی است نه د دې وجه چې وی د دین جنازه استلې مانال ته وی فتوا غوښته ویل دي عیسایانو وغه خوراک حلال دي نه ما ورته مې زه خو د عیسایانو په یرويس کې راغله خو ما د کراچۍ نه را سور شم او 2 ورځې او 2 شپې مې په لار باندې ولګېدې خو مې شیله مې خلنه د وروړې نو مې ماته وی چې ته جوړې ویجیټیرین یې ته جوړې ویجیټیبل خوري سبزی خوري سبزی درلاړو نو ما ورته مې نه زه واټیرین یم مالا مې صرف اوبرا کوئی خدای دې استاد دا سبزی هم به خو باسي ځکه چې په کومه چاړه تاسو خنزیر پرې کوی نو پاغي مولایم پرې کوی چې په کوم خنزیر پرې کوی نو پاغي مې مولایم پرې کوی وینه جنا د واغ وخه د چرګ وخه دا وی حلال ده وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم نما ورته نه دې ځکه يهود چې دغه دین سره کمیټډ دا غي سب حلاله ده اره دي عیسایانو کومه زما فتوا بالکل ناروا ده دا زناور زمون کومه دین سره کمیټډ نه پاتې هغه ته دین په بس یو خبره ورته معلومه ده دین کې یو چرچ اف گاډ چې دا عبادت خانه دا د خدای په نوم ده چرچ اف سنت میری دا د حضرت مریم په نوم ده چرچ اف جیسس کرایست دا د حضرت عیسی په نام ده که عیسی خوشاله نظر تبع عبادت کې حضرت مریم خوشاله نه غځای به عبادت کې که خدای خوشاله نو دغه د عبادت ان د خدای غي عبادت خانه ترازی نه د عیسی غي ترازی نه د مریم غي ترازی او يهوديان مې وکتل د زناور زمن وختي مولابان چې څوک به مونږه منځلتلو نه پلار د غي سینګاګو د غي عبادت خانه و د زناور زمن به وختي راغلی او خپل لوب به شروع کړی او بیا نو غي ما ته ویج دا عجیب خبر او کړم څنګه ویل دي د يهوديانو د عیسایانو غوښه نه خوري دوی چې دا مشرکان دي يهوديان وای چې دا مشرکان دي د ذبح جایز نه ده او کوم ځای چې د مسلمان فارم نه غي بر مسلمانان نه خوړي نو ما ورته ما بیا خو مقابلتن ان ریسپروکیشن هم دا پکاره دي تاسو هم يهودي قصاب لزیغه نه غهراړي چې عیسائی نه وانه خلې نو بیا زبوت ته ملته کې دا غي غسلاټري اپای چلیږي وې ته چې دا غي مشاهده وکړه الته یو مسلمان سلاټر لګولې ده ناغه بجلی باندې یو پای د چورنی چرګان پکې ولاړی سرونه ته کټ کیږي سرونه ته کټ کیږي نو زلاړم نو ما هغه ته مې تاسو کې نو زه چې دا بٹن چې وام نو وام چې بسم الله الله اکبر نو دې بٹن له زور وکم ما بیا غینه پس لکه دا دې د مولې ولاړ کړ دا یو د لرګي مولې هغه ماشين ته لګولې ده ناغه باندې یو سړی نوکری ولنی ولې ده $10 ولا میاش ور کوي ناغه دغه سي امولې نیولې او هغه چرګان خدا سره روان دي بجلی په سپیډ باندې اما تا غوي بلا پکې خو خيار چرګانی نو ما غي څه چلو کی وی غي داسې نه غونشي کنه ځوان نیولر نه غونشي ژوند دي ورته شي ژوند دي غوندي ما دای په ډیګری غلطي ودا نه غونشي نو سټي بچی دا پترینا ناغه مسلمان ته ما ته څه کې چې دا شی دی ولې وی زه جی پار چرګم بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر ما په کم چرګ ودا په پټه چ رواني ناغه رواني یا پتری ته پترې به بجلی رواني او هغه لګیای وې ځوان چې بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر ما ورته مې دا سوره چرګان درځي لالی کی چې پته نشته 15000 شپږ لزر شل ما ورته مې زه مولایم ټول زم دغه الله الله کوم چې خدای توفیق نصیب کو خو ما دا خو $10 دي کله ما ته چې $1,00,000 بدل درکوم اپ شپږ زره چرګانو به ته درځي بسم الله الله اکبر وې په لسو به وان د نور د خدای بیړه غر کې ښه اوس دا دورش پک زره زلو بسم الله الله اکبر سو کوي او ما ورته مې دا کم چرکه په ژوندې تیر شي نو زه بیا جیغه پس ورمنډه کم ناغه په چاکو لال کم
اب چاکو نو مې دغه وخت دا پټه ولاړی نو نه جی پټه خو روانه نو مې تا خو د مولې پر خدای بیا بسم الله الله اکبر سو کوئی بیا خو هیڅ نه وای ما هیڅ سمال غو بل جوړه کړی دا غیر خور کمه داري سلو به جوړه کړی دا خلکو باندې ما مردار خوري ما زما فتوا ده دا بالکل ناروا دي داونه خوري ښه داونه بار تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه او دغه قافله ټوله دا د مجاهدانو قافله ده هغه مجاهدان چې چا د الله پزمکه د الله نظام عملی کول غوښتل تاسو ته مولانا ادریس صاحب وي سکندر مرزا سره بلکې دا مولانا احمد علی جان صاحب کله تقریر کوي چې زه د واقعي گوایم نو سکندر مرزا سره د حاجی صاحب رحمت الله علیه سره د پولی جګړه وا لکه تیز وایي جی سکندر مرزا جوړ سلیمان خېلو داغه تربورو سلیمان خېلو د تربورای جګړه ور سره د الله د نظام په حواله ور سره جګړه وا لہذا غریوان ته ول لاس ور پورته شو غریوان نه ونیسو چې د الله نظام د الله په دې ځمکه باندې عملي کوي نه او په اخر کې بس تاسو یو حدیث وام نو ان شاء الله او دا حدیث می بل د پاکستان د صدر ته وی په نجی محفل کې ا د پاکستان د مشر ته مې وی په نجی محفل کې نو تاسو وایي چې ته دې سره نجی محفلوم کې نو ځا علاقې منبر کړي چې علاقې منبر کړي دا علاقې تقاضي نو که خدای که سړی نو مونږ ول ورځو چې خدای ته وګورالته بجلای نشته خدای ته وګوره لکه مهرباني وکړه استاد لاس کې قوت تلته نه علای نشته خدای ته وګورالته سړک تلته سړک نشته نو اول قرآن تا ته پوښتنه کوي قاضي صاحب یہ عورت کی حکمرانی کا کیا مسئلہ ہے عورت کی حکمرانی کا کیا مسئلہ ہے شریعت میں نماورتے میں محترمہ یہ عورت کی حکمرانی کا مسئلہ شریعت نے خلیفہ اور والی کے لیے چند شرائط مقرر کیے ہیں ان میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ مرد ہونا چاہیے وہ شرائط کیا ہے نماورتا شرائط ہوئے وہ پھر مولوی صاحبان یہ 8 شرائط کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہے ہیں صرف عورت کا ورد لگا رہے ہیں میں اس لیے کہ یہاں مشرقیت میں عورت کو زیادہ مذموم سمجھا جاتا ہے لہذا یہ بات یہاں معاشرے میں اثر پذیر ہو سکتی ہے اور معاشرہ پورا فسق و فجور کا حامل رہا ہے لہذا فاسق کے خلاف پروپیگنڈا اتنا اثر نہیں کرتا وہ اچھا تو خلیفہ کون ہوتا ہے میں یہ تو ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ چیف ایگزیکٹو خلیفہ ہوگا یا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ خو چې ځکه علمي تحقیق باندې خبره کوم نو بیا کله زما خلاف څوک پروپاګاندا وکي وای د خدای د حکومت وکیل دی نظام خدای د خدای د حکومت بیړه غرق کی خدای د خنساګانو د حکومت هم بیړه غرق کی دین غړوان د چې کوم هغه مې دینه زیات بدی شو ادا هغه نه غړوان د چې کوم هغه د هغه نه زیات بدی شو ادا هغه نه چې غړوان دی هغه بیا ډیر زیات بدی شو او بیا دا هغه غړوان د چې هغه هم ډیر حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه نه اخبار جان والا تاسو کو وستا یو حکومت سره جوړ لانه نو ستا حکومت کې دراتلو سه امکان شته نو مفتی رحمت الله علیه ورته زه په دې نه مکلف چې زه بادشاہ کېږم زه په دې مکلف هم چې د الله د دین خبره وکوم عزیزانو دغه صدر سره ناستم نجی محفل کې او دغه خود سره ناستم په نجی محفل کې نو خپل ډیماند مته کول مولانا صاحب مو مولانا عبدالغفور صاحب حیدری مو زمونږ د جماعت ټول مشران مو نو بیا ویچی یہ ملک میں جو بدامنی ہے اس بدامنی کا تدارک کیا ہے نمارتے تدارک تو بعد میں پہلے تو اس کا بنیادی کار سمجھنا چاہیے کہ یہ بدامنی ہے کیوں یہ کیوں ہے نو اس کا بنیادی کاس کیا ہے نمارتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو تقریر کو ځکه د مولا نور کار سره کوئی بخلای ویلی دی پیغمبر خو چې هندو سره کین عمر ته خدای ویلی دی پیغمبر ویلی چې هندو سره کین هغه ته خدای دا وی پیغمبر علیہ السلام دا وی نو ما ورته پیغمبر علیہ السلام ما منبر باندې ولاړو یو تقریر کو وی کیا فرمایا ما جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یا معاشر المهاجرین خمس ابتلیتم بهن واعوذ بالله من ان تدركوهن و او زما ملګرو پنځه عمل دي چې کله دا تاسو کې شروع شي او ځا الله نه پناه غواړم چې خدای مو ته بچ کا خدا به خامخا شروع کوي او چې شروع کوي نو نتیجه به ویني یو هغه نتایج به بوکتاو وي نتیجه به ویني او نتایج به بوکتاو وي یو لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون ولو جاعوا التي لم تكن مزت من قبل في أسلافهم ویچ کل تاسو کې بے حیائی زیادت شي فحاشی و غریانی زیادت شي زنانه بے پرده و بے حیا شي نارینا بد کردار او بد اخلاق شي نارینا
نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې خدای به در باندې وبایي امراض راولي او داسې بیماری به راولي لم تکن مزت من قبل فی اسلافهم چې د تاسو نړوان دي چا بر دې بیماری نوم نه اوریدلې د نن نه 50 کال وړاندې چا کینسر پیژندو وای لک تیز وایي او د نن نه 10 کال وړاندې چا ایډز پیژندو اس گورے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داسې بیمارو سره مواسطه چې ډاکټر به نه پوهیږي او دوی ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين ما عهدك چې دا حدیث ختمونو بیا بس کوم ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم حضور پاک فرمایل چې کله تاسو کې د خلقو د حقوق ایفا کې خیانت او امبزل من شروع شي مالی خیانتونه مالی فراډونه د تول پیمانه فراډ د حقوق د ایفا فراډ پناروا او طریقې سره د بل چا حق باندې قبضه چول دا شروع شي نو درې سزاګانې به الله درکړي یو الا اخذوا بالسنين الله تعالی بدر باندې مهنګای راولي وشدت المؤونه الله تعالی بدر باندې بیروزګاری را د نائب قاصد د پوسټ لپاره بم د وزیر اعظم اپروچ ضروری ښه چې پلاسی چې برتی کېږي نو د وزیر اعظم نه لاندې څوک نشي برتی کوله ښه چې پلاسی لپاره خلک به حضور جناب وزیر اعظم پاکستان جی ما چې پلاسی به دا انسانیت تسلیل نه دی مولانا ادریس صاحب څنګه دا انسانیت تسلیل له حضور علیہ السلام وی ځکه د قوم کې مالی خیانت شروع ده وخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان حکمرانان به مظالمان یکه بعد دیګره مونږ راځي دا سړی لري کو ګوره که خزه کې خیری نو چې خزه راشي نه خدای په کار اختینو بیا ورته چې اوس دا خزه لري کو کچرته خنسا ملاو شي چې هغه راولو آلته ابتباد کې الیکشن ته یو خنسا ولاړو اجرا ناغه خپل تقریر کې ہوئے کہ بھائیوں آپ لوگوں نے مردوں کی حکومتیں بھی دیکھ لی تے عورتوں کی بھی دیکھ لی تے ایک بار ساڑی بھی دیکھ لیں یو ور مونږ لګان لوم نمبر را کوي کنه نو بس دا غي نمبر پاتره چې هغه ګوره بلاد خدای قهریخه اولاد خدای نو حضور علیہ السلام فرمایل او درېمه خبره چې ولم يمنعوا زکات اموالهم الا منعوا القطره ولولا البهائم لم يمطروا چې کله تاسو د غریبانو هغه لازم حق تاسو مال کې الله لازم کړی دی هغه نور کوي الله تعالی بدر باندې بر وخت بارانونه بن کی کیږي نو به وخت وي دغه به زمون وطن کې خلکو تماکوري بلی دی خدای خیر کې خدای خیر کې ا دغه د خلکو غنم پراتري خو چې ګلس وي خدای خیر کې تیار غلطه تیار حضور علیہ السلام وی کم باران کیږي اب هم خدای د سپو پیشوګانو د وجه کوي سپو پیشوګانو د وجه او سلورمه خبره ولم ينقضوا عهد الله ورسوله تاسو الله سره کلمه کې وعده کړی دا پیغمبر سره وعده کړی دا لا اله الا الله الله استاب منو محمد رسول الله او الله تاسو سره وعده کو استاد پیغمبر بمنو دا کلمه څه شه ده وعده ده کلمه څه شه ده وعده ده او حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه د تبلیغی جماعت مشر چاته نه تاسو کوي حضرت د کلمې حاصل هغه ورته ډیر عجیب وی لا اله الا الله مقصد زندگی محمد رسول الله طرز زندگی لا اله الا الله مقصد زندگی ژوند سره پاره الله او پیژنه او څنګه به پیژنه په کوم طریقه به پیژنه محمد رسول الله طرز زندگی چې پیغمبر ته کمالار خي په هغه لار به پیژنه عزیزانو ولم ينقضوا عهد الله ورسوله چې الله او پیغمبر سره کړه وعده ماته کې نو سبي حضور علیہ السلام فرمایل چې صلت الله علیهم من یاخذ بعض ما فی ایدیهم الله بدر باندې داسې بارانی قوتونه مسلط کی ملټی نیشنز انسټیټیوشن ورته وي بین الاقوامی مالیاتی ادارې چانه چې مونږ قرضونه اخلو زمونږ اوس بجټ را روان دی قسم دې که زمونږ په کې څه اختیاري هغه راته ویلي بجلی سره بدا کوئی گیس سره بدا کوئی ریل سره بدا کوئی جیاز سره بدا کوئی موټر سره بدا کوئی تیلو سره بدا کوئی مونږ د یو اختبار اخوا دی خوا کې دین شو ځکه زمونږ عملونه دا غي پلاس کې دي حضور علیہ السلام وای دا ځکه چې د کلمې کړي وعده ماته کړی دا
او پیغمبر علیہ السلام پنځمه خبر وکړه چې ولم تحکم ائمتهم بکتاب الله وسنت رسول، چې تاسو حکمرانان د الله په کتاب او د پیغمبر په سنت باندې نظام استوار نه کی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه سزا ویلا چې جعل الله باسم بینهم، ستا ملک او ستا معاشره به د بدامنۍ شکاري، مولا به مولا سره په جنگي، عامي به عامي سره په جنگي، پښتون به پنجابي سره په جنگي، سندي به نان سندي سره په جنگي، مهاجر به لوکل سره په جنگي او لوکل به نان لوکل سره په جنگي. حضور علیه الصلاۃ والسلام نو صحابه ته پوښتنه کې علاج سره وی حضور الله تعالی وایي چې فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیهم، فظاهر دي چې اوس موږ بد دعا کوو چې خدای نواز شریف تبا کې، ایا الله ته به نذیر تبا کې، خدای دا بل بد نذیر دا کسب الله دا تبا کې، ادغه تبا کې. الله تعالی وایي چې وشغلوا انفسکم بالتضرع الیا، ته ما ته ځان ولنه ډایرکټ کې چې دغه سيزونو تدارک کې اکفیکم ملوککم د دې ټولو فتنو او فسادونو نه بل اخلاص کوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعن سالم بن أبي الجعد عن أنس رضي الله تعالى عنهما قال: قام فينا رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال:
ما عادت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک شوق سره وای. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. جناب صدر محترم جناب صاحب زادہ صاحب، حضرات علماء کرام او دغه حاضر دینی اجتماع ډیرو محترم مسلمانانو ورونو، د معمول مطابق نن یو وار بیا د جهاد او حریت په دې عظیم مرکز کې د حاجی محمد امین صاحب رحمه الله په یاد کې دا سالانه اجتماع منعقد ده او دغه اجتماع ته د حاجی محمد امین صاحب رحمه الله، د حاجی صاحب ترنګزای رحمه الله عقیدتمن په ډېر ګڼ تعداد کې د ډېرو لرو علاقو نه راجمع دي. عزیزانو مازیګر راسي، تاسو د علماء کرام بیانونه واورېدل په مختلفو موضوعاتو. حضرات علماء کرام استاد وړاندې تفصیلی خبره وکړه. زهم په دغه لړ کې سو بنیادی او اساسی خبره ستاسو خدمت کې عرض کول غواړم. خړمبنای خبره ده چې آیا دا نن اجتماع دا یو روایتی او ټریډیشنل اجتماع ده او کنه دغه اجتماع دا ځان له یو امتیاز او ډسټینکشن لري. کدا اجتماع یو ټریډیشنل او روایتی اجتماعي نه بیا د دې حاصل او نچوړ نشستن و گفتن و برخاستن او کنه د اجتماع تړون د یو عظیم مجاهد او د مجاهدانو د قافلې سره وي، نو بیا د دغه اجتماع د انعقاد شاته یو مقصد ولاړ دی. برادر محترم مولانا محمد ادریس صاحب د حاجی صاحب رحمه الله او د هغه مجاهدانه قافلې چې د حضرات انبیاء نه روانه وه هندوستان ته دغه فکر حضرت مجدد صاحب رحمه الله، حضرت امام ولی الله رحمه الله، مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت شیخ الہند، شیخ الاسلام حضرت مدنی، حکیم الامت حضرت تانوی، امام العصر مولانا انور شاہ کاشمیری، امام انقلاب حضرت سندھی،
شیخ التفسیر حضرت لاہوری، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، او په دې سیمه کې دغه فکر هډې مولا صاحب رحمه الله، سنډاکی مولا صاحب رحمه الله، مولانا عبدالکریم چمرکنڈی رحمه الله، حضرت حاجی صاحب رحمه الله او حاجی محمد امین صاحب رحمه الله دغه مشل سراج او رڼا ژوندۍ ساتلې وه. نن په دغه اجتماع کې داغه نام لیوا هغه د دې عزم یو وارې بیا تجدید کوي، لکه معصوم ته سړی تختای باندې په پنسل الف با تا سا ولیکي، نو هغه معصوم بیا قلم او دوات راوړي او هغه الف با تا سا تازه کوي. دغه کابرین او غمایدین ملت چې ما او تا ته کومه تختای باندې الف با تا سا لیکلي دي، د جهاد، د الله د دین د پاره د مهنت، د الله د دین د پاره د مصائب برداشتولو، نن په دغه محفل کې ما او تا به دوات او قلم راخلو، هغه الف با تا سا باندې به قلم ګرځو چې دا خط تازه شي. تاسو خبره باندې پوهیږئ؟ دا څنګه خبره باندې پوهیږئ عزیزانو؟ د مرګرو وړاندې ناتیه کلام وی، نو تاسو ټول باندې جوش او ولوله رالل، خو که دغه جوش او ولوله میدان جهاد کې هم د کرنګي وي، نو الله تعالی دې بیا برقرار وساتي. ورنه که جمعات کې دا جوش او ولوله وي، خو د جمعات نه بهر به مې ډېر تنګې نه، الته بیا ما خپل خوخه ته پرېږدي، الته بیا ما خپل